من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. دا پرونی سبق سره متعلق ہے چې الله تعالی وی شراب او جواری او پالونه مالونه بغشو سره معلومول او عبادت د اوثانو د بوتانو رجس من عمل الشیطان پلیتی ده او د کار د شیطان نه دي ځان ته بچ کړئ. لعلکم تفلحون د دې دپاره چې کامیاب شئ. بل دا ده چې شیطان د شرابو او د جوارۍ په ذریعه باندې د خلکو په منځ کې دښمنۍ پیدا کوي او لویه خبره دا ده چې آخرت دې بربادوي. ذکر نه دې منع کوي او د مانځه نه آیا تاسو منع کېدونکي یې یعنې منع شئ. دې خبرې ته هم هسې سوچ پکار دی چې د عربیانو نه په دنیا کې غټ شرابیان نه وو. په دنیا کې نمبر 1 شراب سکون کې خلک چې وو د شرابو مینې والا دا د عربو نه څوک وږي زیات نه وو. 500 نومونه دي و شرابو لیخي او طریقې به دنیاونو طریقې دي ته معلوم وي. د وربشو نه به څنګه جوړې و د انګورو نه به څنګه جوړې کجورو نه به څنګه جوړې. د دیو نه غټ شرابیان نه وو. خو هسې چې حکم راغی که نه حکم امام بخاري نقل کوي په دې 2 جلد کې کتاب الاشربه. انس رضی الله عنه وایي ما دې خپل ترګانو له دا شراب ورکوله نو یې بار یو کس اواز وکړو وایي ما ته ابو طلحه وویل چې ته ورشه. ابو طلحه دننه ناسو رضی الله عنه او ابی ابن کعب ناسو شراب اسکا. وی بهر چا آواز وکړو وی ما ته ابو طلحه وویل چې ته وروځه. وی زه چې ورووتم سړي دا آواز کوو چې الا ان الخمر قد حرمت خبر شئ ورایه شراب حرام شو. وی زه رالم ابو طلحه ته مې وویل او ابی ابن کعب ته یا لکه شراب حرام شو. وی ابو طلحه راته وویل فاحرقها ویړوه. فاحرقتها انس رضی الله عنه وی ما واړېده. نو ګوره اصل شی چې دی د یوازې قانون سهاره نه ده. په قانون باندې مسله نه حل کېږي. که په قانون باندې مسلې حل کېدی نو پولیس هم ښه زیات شو سزاګانې هم زیاتې شو کیمرې هم ولګېدې د هغې باوجود جرمونه ښه زیات شو. یوازې قانون نه دی که نه ذهن جوړول دی اول سړي ته د الله تصور ورکول دي خوف آخرت په سړي کې پیدا کول دي. یعنې بغیر د قانون نه په آیت باندې چې د دنیا لوی شرابیانو هغوی شراب پرېښود نو د قانون باندې یوازې کار نه کېږي. د قانون نه مخکې ذهن جوړول دیو چې دی نو اول دا فلمونه به د میډیا باندې ښیي په حاشیو او ریانې خورئ
بیا چې به یو ځای کې څه کار وشي نو بیا دقه میډیا بېرته راپاسې وایي داسې چل وشو لکه په موټروی باندې دا خو ستا د لاسه دا کار خو ستا د لاسه شوی او بېرته راپاسې وایي دا چلونه کېږي نو اول د قانون سهاره وروسته ده اول د خلکو تربیت کول دي خوف آخرت جوړول دي او ذهن سازي په کار نه په قومي سطح او په ریاستي سطح باندې چې دا کار وشي په دې شیزونو کې به اساني راشي حدیث کې دی الکبائر کې نقل کوي چې فضیل ابن عیاض یو شاګرد هغه وفات کېدو نو هغه خواله ورغی نو دی فضیل ابن عیاض رحمه الله وتویل الکلمه ووایا هغه ویل زه کلمه نشم ویلی او بیا یې لا به کتاب ویلی چې زه د کلمې نه بری یم زما اوس څه تعلق نشته امام فضیل ابن عیاض بهر ته راووتو او ژړلی ډېر سخت خفه و چې په دې هلک باندې داسې چل وشو ډېره زمانه بعد یې به خوب کې ولدو چې ملایکو اور طرف ته یې راکاږي زه دې په خوب کې تپوس وکړو ستا نه دا معرفت ولې ختم شو د الله معرفت او توحید نه ولې هېر شو وایي ده وویل چې زما باندې یو بیماري وه او یو طبیب او ډاکټر ما ته وویل چې ته به په کال کې یو پیاله شراب څکې شراب معنی ده نشعه ورشي شراب څه خاص شی نه دی په شریعت کې شراب موږ څه ته وایو هر نشعه ورشي چې نشه خیجې دقې د شراب نو ته به شراب وڅکې یو پیاله نو ښه به شي ما به هر کال کې دا کار کوو چې د بیمارۍ دپاره به ما شراب څکه په کال کې یو ځل دغه وجه ده چې زما نه توحید او د الله تعالی معرفت ختم شو وروي دا هغه چا دپاره چې هغې دپاره علاج و د هغې سزا دومره زیاته الکبایر کې وایي چې عبدالله ابن مروان له یو نوجوان راغی ژړلی ډېر سخت یې ژړل خفه هغه ته ویله ولې ویل ډېر لوی ګناه مې کړی دی او بخښنه غواړم هغه ویل الله تعالی چې دی نو غفور رحیم دی او ګناه معاف کوي ویل ما دا ګناه کړی دی چې د خلکو نه به مې کفنونه راایسته خلکو به سړی ښخ کړو زه به بېګا له لاړم او کفن به مې ترې راوایستو خرڅولی به یو ځل ما کفن راایستو چې ما هغه مړي ته وکاته نو مخ یې د قبلې نه خوا شوی وایي زه ویرېدم او بهر ته راووتم وایي چې څنګه بهر ته راکېدم یو اواز وشو په دې قبر کې وایي ما ته وویلې چې تپوس وکړه که نه چې دا مخ یې ولې وایي ما ویل چې ولې ویل چې دې مونځ سپک ګڼو نو مونځ اوس څه اهمیت نه و نو مخ یې د قبلې نه اوښتی دی کم سړی چې په ژوندینې باندې قبلې مخ په قبله نشي خلک وایي مخ په قبله نشي نو قبر کې به همدې مخ په قبله نه وي او وایي جزا د جنسه د عمل نه ده خبیب رضی الله عنه چې د خلکو وجو که نه نو هغه قبلې د مخ کو چې یاره دا خلک مې وجنې راشه اخري انجام دی او قبلې د مخ که قبلې د چې خلکو د مخ کو نو دا مشرکان راله او مخ یې وله بېرته راوګرځو ده به دغه ټایم کې وویله ویل ولست ابالي حین اقتل مسلما على ای شق کان لله مسرعي ما خو قبلې د مخ کو د دې دپاره چې الله ته متوجه شم خو که تاسو زما مخ قبلې ته نه پرېږدئ نو په کومه ډډه باندې چې زه راولېږم الله ته به راولېږم دا بل طرف هم د الله دی بیا چې د خلکو خبیب رضی الله عنه قتل کو نو کرامت د ده دا و چې الله تعالی یې د مخ په خپله باندې راتاو قبلې طرف ته نو دغه سړی چې دا مونځ یې پرېښی ویل د ده مخ راوښتی بل سړي نه مې کفن راوایستو او چې ما کاته نو خنزیر دی جوړ شوی په قبر کې
او دا واقعیات اوس هم راځي. ډېر کله د خلک چې دی نو یو مړی راوباسي روغ رمټ پروت دی. بدې ښکته علاقو کې خلکو یو رئیس دی ډېره زمانه هغه د هیر ډریسر و او د هغه وجود نه و خاورې شوی. وایي ده به د خلکو ګیرې نه خرولي. الله تعالی یې وجود هم نه دی خاورې کړی. دا الله لحاظ چې څوک کوي که نه الله د هغه لحاظ کوي. احفظ الله یحفظک احفظ الله تجده تجاهک. معاذ رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وی دا الله لحاظ کوه، دا الله نه لږه حیا کوه، دا ځینې ګناهونه مه کوه، لږه الله نه ویرېږه، الله به دې مخې ته راشي. خنزیر دې جوړ شوی و په قبر کې، ویرېدم او راووتم، اواز وشوه لکه تپوس وکړه که نه چې دا مخې ولې داسې شوی، خنزیر دې جوړ شوی دی. ویل دا د شرابو څښونکی و. شراب معنی د نشه اور اشیا څښونکی و. چرس او پوډر دا شیزونه ته مراد دي د شراب. او توبې نه دی ایستې، اودسې مړ شوی دی. اوس یې په قبر کې دغه حال دی. خطرناک شی دی. خپل اولاد دې ساتل پکار دی او پخپله خو ټیکي، لیکن دې اولاد ته ګورئ لږ پام پکار دی. دا چرس چې دی دا بلکل شراب دی. حدیث د مسلم کې راځي کل مسکر خمر، هر نشه آور شیخ شراب دی. نبی علیہ السلام وینا ده هر نشه آور شیخ چې نشه وخیږي نو که هغې ته خلک شراب نه وایي چرس ورته وایي هغه هم شراب دی. بغیر د توبې نه چې مړ شو جهنمي دی، ګناه کبیره ده، د الله په لعنت کې دی. واطیعوا الله، د الله تابعداري وکړئ، شراب او جواري پرېږدئ. واطیعوا الرسول، د پیغمبر تابعداري وکړئ او دا شیزونه پرېږدئ جواري او شراب. واحذروا، او ځان وساتئ د پیغمبر د مخالفت نه، خاص کر شراب او جواري، د دې نه ځان وساتئ. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، که تاسو مخ واړو پیغمبر د اطاعت نه او مخالفت هم وکړو، هغسې جواري او شراب څښه، نو ګورئ فاعلموا پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین، زمونږ په رسول باندې رسول ښکاره دي، ښکاره بیان به کوي. معنی دا ده چې تاسو مستحق د عذاب یې او په پیغمبر باندې به بیا څه ملامتیا نه وي، ځکه هغه خبره رسول ده چې ته د خبرې نه وروسته هم شراب نه پرېږدې او جواري نه پرېږدې. لیسا سوال پیدا شو لکه بعضې صحابو چې دی دا شراب څکلو په جنګ احد کې واخو شهیدان شولي چې شراب حرام دي، نو د هغوی په خېټه کې خو حرام پراته وو، وایي په هغه وخت کې نه و حرام. لیس علی الذین آمنوا، نشته دی هېڅ ګناه په هغه کسانو باندې چې ایمان یې راوړی دی او عاملو الصالحات او نیک عملونه یې کړلي، جناحون په هغوی باندې هېڅ ګناه نشته، پیما په هغه شرابو کې او په هغه جوارۍ کې طعمو چې دوی خوړلي وي، اذا متقوا، کله چې دوی ځان ساتلی د کفر او د شرک نه، و آمنوا، ایمان یې راوړی او عاملو الصالحات او نیک عملونه یې کړي، ثم اتقوا، بیا دې ځان ساتلی و آمنوا، ایمان یې راوړی، ثم اتقوا، بیا دې ځان ساتلی و احسنوا، او ښایسته عمل یې کړی، والله الله چې یحب المحسنین، محبت کوي د ښایسته عمل کوونکو سره. په دې آیات کې خو درې پیره تقوا ذکر شو، اذا متقوا ثم اتقوا او ثم اتقوا، او درې پیره پکې ایمان ذکر شو، آمنو او بیا آمنو او بیا آمنو. د دې څه معنی ده؟ یو معنی دا ده چې د دې نه مراد دوام دی، په دې ایمان او په دې تقوا باندې همیشه دپاره پاتې شي، چې څه حکم راغلی دی دی تابعدار پاتې شوی دی. نو که الله تعالی ویلي ځان د حرامو نه بچ کړئ، د ځان د حرامو نه ساتلی، دا تقوا شو. که الله ویلي چې ځان د شرابو نه بچ کړئ، د ځان د شرابو نه ساتلی، بیا تقوا شو. که الله تعالی سود ویلی، د ځان بیا د سود نه منع کړی دی، نو دی به دې تقوا باندې ټینګ پاتې دی، بار بار یې تقوا کړله، کله چې حکم راغلی دی د خبره منو دی. او دغه شان د آمنو 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 دا معنی ده چې کله د ایمان خبره راغله، نو دی په هغې باندې اول یې په توحید ایمان راوړی دی، بیا یې په دې خبره چې شراب حرام دي، بیا یې په نور هر څه باندې ایمان راوړی.
درې تقواګانې دې مراد نه دي او نه درې پیره د ایمان مراد دی بلکې په دې تقوا او په دې ایمان باندې جاری پاتې شوی دي برابر به پاتې شوی دي نو مراد دې دوام او استمرار دی او ځینې خلک وایي نه فرق پکې شته د اول ایمان نه مراد دا دی چې په توحید باندې ایمان نه وړي د دویم ایمان نه مراد دا دی چې ایمان یې زیات شوی او د دریم ایمان نه مراد دا دی چې په دې ایمان باندې قائم پاتې شوی دا وجه هم پکې چا ویل یا دا دی چې د اول ایمان نه مراد ایمان په توحید دی او د دویم ایمان نه مراد ایمان په دې خبره باندې دی چې کوم شیزونه الله حرام کړلي په هغه باندې د دې ایمان چې دا شی حرام دی او الله حرام کړی زما په ایمان دی او آمنو معنی دا دی چې بیا په ایمان برقرار پاتې دی او مړ شوی دی او درې پیره کې تقوا ذکر ده د اولنۍ تقوا معنی دا ده چې ځان د کفر او د شرک نه وساتي د دویمې تقوا نه مراد دا دی چې ځان د کبایرو نه وساتي او د درېمې تقوا نه مراد دا دی چې ځان د صغایرو نه وساتي غټ ګناهونو نه ځان وساتي دا هم تقوا ده او د وړو ګناهونو نه ځان وساتي نو یو شی دی واتیعوا الله تابعداري وکړئ د الله واتیعوا الرسول تابعداري وکړئ د رسول واحذروا او ځان وساتئ د مخالفت د دې دواړو نه فإن تولیتم بس که چېرته تاسو مخ واړو د دې دواړو د اطاعت نه نو فاعلموا پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین چې یقینا زمونږ په رسول باندې رسول ښکاره دي هغه به صرف رسول کوي او که تاسو له بیا الله عذاب درکو نو په هغه باندې به ملامتیا نه وي دا معنی لیس علی الذین آمنوا نشته به هغه کسانو باندې چې ایمان یې راوړی دی په توحید باندې وعملوا الصالحات او عمل یې کړی دی نیک څه پې نشته جناحون هېڅ ګناه پې نشته بما به هغه څه کې طعمو چې دې وخوړلې وي او څکلې یې وي شراب یې که جواري ځکه په هغه وخت کې دا حرام نو اذا متقوا کله چې دې ځان ساتي د کفر او د شرک نه وآمنوا او ایمان راوړی وعملوا الصالحات او عمل یې کړی په طریقه د نبي باندې ثم اتقوا بیا دې ځان ساتلی د کبایرو ګناهونو نه وآمنوا او ایمان راوړی ثم اتقوا بیا دې ځان ساتلی د وړو ګناهونو نه واحسنوا او ښایسته عمل یې کړی وي والله الله چې دی یحب المحسنین محبت کوي د ښایسته عمل کوونکو سره